غار سور دا په مکه مکرمه کې یو غر دی، پاغي کې یو غار دی، هغه ته غار سور ویل کېږي. جبل سور ویل کېږي. دا د غر ته چې سړی ګوري دا ښکاري لکه څنګه چې د غوایه د قبي، نو دی وجنا ورته سور ویل کېږي، نه دا غوایه والا غر جبل سور. دا تقریبا سبا 3 میله کې تقریبا داسې سبا فاصله کې دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغلته په دغه لار باندې هجرت کوي. مونږ تقریبا تلیو سحر مانځنه فوراً بعد چې کله ورسېدو موسم خبر برابر ډېره ګرمي نه وه. چې کله مونږ د نیمې ته وختو که نه نو ستړي شو ډېر زیات. جو په هغه یو کاڼي باندې کېناستو دی ټاور چې کوم دی دا ګړی والا ټاور چې کوم جو دې ته م کته ومې ژړل ډېر زیات. او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هجرت د واقعه ته نه هغه ولاړو دغه چې په هغه لار وځي که نه سړي ته پته ولګي چې هلکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څونه قرباني کړې ده. او تله هم داسې نه دی چې د مزې تلل دي. مونږ خو چې ځو ګپ شپ پکې هم لګو، اوبه پکې هم څکو، چې پکې خلاص کړي هوټلې دي پکې هلته چې برخې چې په لارو که نه هوټلې دي پکې چې پکې میلاویږي، بسکټ میلاویږي، هر څه پکې میلاویږي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هجرت کوي، لیکن شاته پسې 100 کسان ورپسې دي او سره د تورو د قتل ورپسې چې قتلوي. اوس دا سفر به څنګه و؟ نو سزې ته چې ورسېده حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته د الله رسوله ما خو د الله تعالی نه دا غوښته چې زما به کله د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره سفري چې زه خدمت وکړم. د هر چا د ارمان یاره معزز سړی دی، محترم سړی دی، یو دیندار سړی دی، هر ځای خدمت وکړم، عالم دی. اوس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کم شان دی. اې د الله رسوله ما ته اوږه شئ. اوس د الله نبی ورته منتونه کوي، نه ما پرېږده څنګه چې ته ستړی کېږې ته زه ستړی کېږم، خیر دی هېڅ پروا هم نشته ځو به دواړه. وایي نه د الله رسوله دا خپل سعادت ګڼم. د دې فایده به وشي. وایي څه فایده به وي؟ فایده به یې دا وي چې زموږ دا کوم د خپو قدمونه دي نو دا کافران به پکې دلته خطا شي چې زما په خیال چې دا یو په یو طرف تللی بل په بل طرف تللی نو قدمونه به دوه شي. تاسو راځئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې په اوږه او په دغه غر باندې چې کله تاسو لاړ شئ الله تعالی تاسو ټول قبول کړي. چې کله هلته لاړ شئ او بیا کله خېجئ بیا به ورته دا خبر رایادېږي چې هلکه څومره ګران کار. نو کافران په شاته په تلاش کې را روان دي. چې راله دې ځای ته کافران هم حیران دي چې یاره دلته خو دا قدمونه دوه شو چې دا 2 قدمونه دي چېرته دلید. نو هغه هم په دې غر کې خواره شو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دلته 3 غار دي په دې غر کې. نو دغه غار په کوم کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ 3 شپې کړې وي. نو په دې غار کې یو کمال لې. کمال به کې دا دی چې دننه به کې ته خبرې کې چې دننه به کې خبرې کې نو بهر خلک یې نه اوري، یعنی په زور आवाज نه راوځي. چې ته به کې دننه خبرې کې आवाज ډېر کم راوځي دي او چې بهر څوک خبرې کې دننه صفا اورېدې کېږي. بس د الله قدرت ودا. عجیب مفسرینو موږ ډېر عجیب اقوال لیکلي. وایي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دا غار خوښ کړو چې دا غار صحیح دی. نو دې غار ته اول ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د شپې او هغه غر تاسو وایي نه به ورته اوس خو خلکو انا جانه ډېره زیاته ده خو په هغه وخت کې سوچ وکړئ چې انسان درک نه لګېدو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دې خبرې پروا کوونکې بغیر چې یاره دننه به کې ماري دننه به کې لړمي بل څه زهریله څیز به ورننوتو او خپله کپړه خپل صادر رالی او چې کومې سوړي دی هغه بندی او چې کله غار صفا کو برابر یې کو وایي د الله رسول تاسو دننه راځئ. یو سوړه پکې پاتې شوه هغې طرف ته حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خپله پونده ورته اړامه کړه چې سسیز پکې رانشي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته تکلیف ونه رسي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د الله رسول تاسو سر مبارک کېدی تاسو لږ ارام وکړئ ډېر ستړي شوي یئ صحابه د شپه مرون کړي ده
او د ظالمان چې کوم دی را پسې دي تاسو له تکلیف درکړي اې د الله رسول تاسو لږ آرام وکړي. اوس نبی علیه الصلاۃ والسلام د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بغی کې سری خو دې سبقت ور صحابي دی د نبی علیه الصلاۃ والسلام سر مبارک دغه بغی کې پروت دی. الله دې موږ ته دغه صحابو محبت را نصیب کړي دغه صحابو اتباع دې الله را نصیب سری خو دې دی او نبی علیه الصلاۃ والسلام آرام فرما دی آرام. وس ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمای چې زما دا پوندا د خپل وجه جلا زه به پوه شوم چې زما د خپل وجه جلا خود دې وجنا چې اسنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په خوب کې څه خلل لا نشي نو حرکت مینا کو خدا سترګي خو د چا په اختیار کې نه دی دا خو به اختیار دی چې کله انسان ته تکلیف رسی د دې نوخ کې وي. ډېر جاهل خلک داسي الکه مړه تاسو کړه مړه شي ته جاړې نو ول نه بجاړم نو سو کوم و خاندم نه کنه جړه منه ده ته چا ویلی جړه منه ده ساده سړیا دا جړه څوک ځل نه راولي او نه څوک اکټینګ کولی شي دی او بای دا وخت کې دی دا ځل نه راتويږي کله له درد ورسي کنه او له خپشي سترګو نوخ کې راځي لہذا په دین اسلام کې دې من نشتا چې ته بجاړې نه په مړی باندې. ډېر جاهلان خلک داسي انا حضرت وګورئ خلکو د صبر تلقین کې بخپل جاړي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام زوی حضرت ابراهیم چې کله وفات شو نبی علیه الصلاۃ والسلام بخپل لاس مبارک کې نیولې دی او صحابي وته راکې د الله رسوله چې په دې قبر کې وسپارو. نبی علیه الصلاۃ والسلام په جوړا شو یو صحابي وته وې دا الله رسوله مونږ ته خو د صبر تلقین کې او په خپل باندې جاړې. نبی علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایل سو کما دیو پلار زړه دی چې هغه دردمن دی زکه جاړم او د جړانه من مونږ ته نه راغلی بلکې مونږ ته من راغلی د خبرې نه منظر بل خدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه فليس مني. کم سړی خپل گریوان شلې په غم باندې او دی الفاظ داسي وای چې هغه جاهلانه الفاظي چې الله جدا د مرګ وخو دله خو مرګ نو پکار په دې ټیم کې او دغه لا وسم ژوندۍ وا واړه واړه بچی پاتې شو دا الفاظ نه دی ویل پکار او یا بزان باندې را باندې کې یا گریوان شلې دې خبرو من راغلی نور سترګې خوخ کې توې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د سترګو مبارک نو وخ کې توې شي په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې ولګې دی. نبی علیہ السلام فوراً ابوبکر ولې تا ته څه تکلیف دی؟ ابوبکر خو یار ہوگا نا دوست ہو بختور سڑے ہو غار یار وے ابوبکر تکلیف دی دیتا وے دا اللہ رسولہ سسیز بچی چلا ما ډیر کنټرول وکړو چې تاسو په آرام کې خلل نه نشي بیا ادبی دی معافي زما د وخت کو د وجه نه تاسو را یښوي معافي راته کوي وینا نه ابوبکر دا سوي په دې را دی خواکا روایت کې لیکلي دي چې دغه سړی نه غمار راخکار شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام غمار ته باقاعده غوسه وکړه دا ته ولې زما دا یار وچچو زما دوست دی ولې وچچو